د رمضان المبارک عظیم میاشتا رب کریم د خپل رحمتونو دروازې پرانستې دي او خپل بندگانو مؤمنانو امتیانو د رسول الله مبارک ته رب کریم د بخشش دروازې کولو کړې دي. هر شپه او هر ورځ د الله رحمتونه تقسیمي. د رب کریم مهرباني دي د دین خپل برخه والے او خپل جولای تر نډکی کوي او دا ورځي دا شپې درنه پا لهو لعب و عباسیاتو کې تیری نشو. د رمضان المبارک د دې مبارک میاشتې په حق باندې تاسو ته یو څو احادیث مبارکه بیانوم د دې لپاره چې زمونږ استاد د دې میاشتې طرف ته نورم رغبت او محبت زیات شي او ځان نورم الله ته متوجه. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دید رسول اللہ مبارک علیہ السلام نے حدیث مبارک روایت کی. قال رسول اللہ مبارک فرمائلی دی اذا کان اول لیلت من شہر رمضان وی کلچی اول شپشی د رمضان مبارک د میاشتې نفتحت ابواب السماء د اسمان دروازې پرانستیش ابواب الجنان د جنتونو دروازې پرانستیش فلم یغلق منها باب واحد وی نه بندیږي د جنت د دروازو نه هیڅ یو دروازه الشهر كله ټول میاش. مسجد نبوی دروازې پر رمضان کې د شپې او ورځې کولوي نور ورځو کې د شپې بنديږي او رمضان المبارک کې دغه دروازې کولوي. څنګه چې د حرم شریف د بیت الله شریف دروازې کولوي نو محبوب علیہ السلام فرمایي چې پر رمضان المبارک کې د ټولو جنتونو دروازې کولوي. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله او د دوزخ ټول دروازې بندې وي او ټول میاش یوم ترې نه کوم نشي کولاوېدلی. وغلت عطاة الجن ونادى مناد من السماء او بند کړي شي قید کړي شي سرکشه پیریان شیطانان او آواز کی یو آواز کون کی من السماء د اسمان آواز کی کل لیلت الى انفجار الصبح ہر شپا د اول وقتنا تر راختلو د سحر پوری د صبح صادق پوری دا آوازونه کوي یا باغی الخیر اے طلبگار د خیر اے د خیر غختن کیا رامخ کی شان او زیر قبول کا خوشخبری واخلان ویا باغی الشر اقصر و ابصر او اے د شر طلبگارا اے د شر لٹون کیا بن کلاس دے و ابصر او اگورا ځان ته وګوره چې ته پس حالت کې پس حال کې د جون تیریږي ځان ته لږ نظر واچوا دا आवाज هر شپه کې
رب کریم د طرف نه دا آواز کیږي هل من مستغفر یغفر له آیا څوک شته چې بخنه وغواړي د الله نه چې هغه ته بخنه وشي هل من تائب یتوب الله علیه آیا څوک توبه وستونکی شته چې الله ته توبه وباسي چې الله یې توبه قبول کړي هل من داع یستجاب له آیا څوک دعا کوونکی شته چې داغه دعا قبول شي دعا دې وغواړي چې دعا یې قبول شي هل من سائل یعطى سؤله آیا څوک سوال کوونکی د الله نشته چې سوال وکړي چې داغه سوال الله غته ورکړي ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان او رب کریم د هر روز جماعت په وخت کې د روز جماعت په وخت کې د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کل لیلۃ هر شپه عتقا من النار 60,000 د جهنم د اور نه پکې شپېته زره کسان په هر ماښامي کې ازادي فاذا كان يوم الفطر او کله چې د اختر ورځ شي اعتق الله مثل ما اعطى في جميع الشهر 30 مرة نو رب کریم ازادۍ د اختر په ورځ باندې د جهنم نه پشان د هغه چې په ټوله میاشت کې څومره آزاد کړي وي هغه مر ټول په دې یو ورځ باندې ازادۍ سبحان الله او څنګه 30 مرة دیرش کرتے 60,000 شپېته زره حساب واچوه چې څومره ته جوړي رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل امت لپاره پدې میاشت مبارکه کې ډېرې خوشخبریانې او ډېر برکتونه او ډېرې خوشحالیانې پرېښودلي دا دویم حدیث تاسو ته په دې باندې بیانوم وروي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا بل حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ابن عباس د خپل نوم عبد الله او عباس د پلار نوم د حضرت عباس چې دی دا د حضور پاک کاکاجی مبارک انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د اوریدلی د رسول الله مبارکنا یقول فرمائل ان الجنة لتنجد وتزين من الحول الى الحول وی جنت چې دا تازه کیږي او نوې کیږي او خیسته کولی شي جنت او نوې کولی شي د کال د سر نه تر بل کال پورې د یو کال د سر نه تر روان ټول کال کې دا جنت کې خایس او مزي او ګلکانیان او ونی او محلات او خوشبویات او ونی کیږي او ګلان د پاره د سشي د پاره لدخول شهر رمضان د رمضان المبارک د میاشتې د راتلو د پاره یو کال مسلسل په جنت کې خایست او زینت کی فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش وی چې کله ډومبنه میاش ډومبنه شپه رمضان المبارک د میاشتې راشي نورابال ذی او بعد د عرش عظیم تلان دے ګوره بر عرش دے او د عرش تلان دے جنتونه منس کې مسافت شتا
دومره مسافت دی مینس کې لکه د ځمکې نه چې اوږم اسمانه پورې سي او عرش خو ډېر لوی دی که نه د هغې ته لاندې دا اوږه واړه جنتونه دي د هغې نه بره عرش معلا دی او د عرش معلا نه بره لامکان دی او د پروردگار عالم د تجلیاتو دا حجابات کبریا مقامات الله الله حضور آغاز دیتا تلے حجابات کبریا ام کراس کری دی دا غین موختے محبوب علیہ السلام فرمائی چی یو باد راوالو دی دا عرش تلان او دا غباد تا مسیرہ وی دا غباد او ہوا تسوی مسیرہ نفتصفق ورق اشجار الجنان د دې باد سرا د جنتونو د ونو دا پانی دا اوخوځيږي او داسې یو اواز تروځي سبحان الله داسې یو اواز تروځي وحلق المصاريع او د جنتونو د دروازو چې کم زنجیرونه دي او کم آغا پردی دی آغا اخوځي داخين يو آواز روز فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه نوی دا دغی شرنگاری او دا جنت دا پانو نا یو کلی آواز روزی یو نغمه شانی دا سی نغمه چه ایک شا تروس آغا نی اوریدلی وگونو آغا آواز ندی اوریدلی دا سی یو خون تراشوش فتبرز الحور العين حور عين چکم حور دی د دې ذکر قرآن کې ډېر ډېر راغلی دی دا حور د خپلو محلاتو نه راښکاره او را بهر شي دا حور چې را بهر شي که نه راښکاره شي روزي حتی یقفن بین شرف الجنه تر دې چې د جنت په میدانونو کې د جنت په هغه صحن کې او په میدان او په چمنونو کې دا ودرېږي دا حورې چې ودرېږي نو دی څه کوي فینادي نادي آواز کوي هل من خاطب الی الله فیزوجه آیا سوک زمون سر نکاح کون کی پیغام کون کی ور کولو والا سوک شتا زمون سر د نکاح کولو والا سوک شتا کنشتا چې دته مونږ په نکاح کړی شو اوري هم خوخي دي کنه خاګه مونږ کړه چې خوخي هم نه دي زمون هډېره خوخي دي خو خدای راکړي نه پاک مخلوق ته نو بس خشه دی کنه خوشي خدای چا خوخي خو تاسو په غلې پاتې شو اوس د دې قیمت خیمه کنه وای دا حوري وای چې آیا سوکشته چې موږ ته خطبه او پیغام راکې د نکاح چې الله وتور ورم کی ثم يقولن الحور عين نبي حور عين په خپل برداشت نکینو رضوان توي د جنت چې کوم مشرف فرشته ده یا رضوان الجنه اے د جنت فرشته رضوانا ما هذه الليله دا د سشي شپه ده چې دا شیخ کل خوند او مزه ده او یو سرور دی نفیجیبهن بالتلبیه ندی ورته جواب په تلبیه سره ورکي تلبیه څه ته وی لبیک لبیک داسې आवाजونه بیا دی ورکی ورته ثم يقول بیا فرمایل هذه اول ليله من شهر رمضان د بیا رسول الله مبارک فرمایل چې کله اول شپه رمضان د میاشتې شي فتحت ابواب الجنة للصائمين من امة محمدنا د جنتونو دروازې د روزدارو د پاره کولو کړي شي
کم چې د محمد عربی علیہ السلام امتیان دي اللہ تعالیٰ فرمائی اے رضوانا د جنتونو دروازې پرانیزا اے مالکا د دوزخونو دروازې بند کا اے جبرائیل ازمک تلان شاہ سرکش شیطانان اتڑا او قید کا او پزنجرونو کی بن کا ثم اغزفهم فی البحار حتی لا یفسدوا علی امت حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیامہما اے جبریل امینا دا شیطانان پیریان اتڑا پس مندرن کی گزار کا تردی چی زما دا محبوب محمد عربی علیہ السلام دا امتیان روجی خرابی نکی دی روجی گڑے وڑی نکی دا والا تا سمندرنو کی واچا وقید کرے بیا رب کریم فرمائی چی مانا وگوڑے چی در کم دلا او دی حدیث کی راضی چی وللہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار وی ہر ورز در رمضان المبارک دا میاشت در روجماتی پا وقت کے زر زر کسان اللہ دا جہنم نا ازادی در روجی پا برکت باندی او کلهم قد استوجبوا النار دا آغا خلق وی چه دا دی دا پار جہنم واجب شوی خوچه روجه اونی سی کنا نا آغا جہنم آغا زنزیرون مات شیو دی دا غین آزاد شیو جنت تا داخل دو لائق شی سمر مبارک میاشت رب کریم منگو تاس ترا کرد دیکھئے حدیث تاخیر کی در طبیع ویما ذکر میں اگر گرست پریخ ہو دو کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حور ذکر بیا کردے دے ماتا استوید جدر طبیع ویم چدا سنگ حوری دی چا اللہ رو جدارو تور کئی داغین مخ کے دودری احادیث مبارکہ ویما بیا بداغی ذکر حکم انشاءاللہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لدی واستکثروا فیہ من اربع خصال تاسے پر رمضان المبارک کی سلور کارون ڈیر ڈیر کوئی سلور کارون پکے ڈیر ڈیرو کئی آگا کم دی خصلتین ترضون بہما ربکم دو کارون دی چی پاغی باندے و تاسو اخبر رب راضی کئے و خصلتین دو کارون دی لا غنا بکم عنہما چی تاسو لدا غینا اخلاصی دل نشتا دے خام خواب آغی طلب کوئے فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ ہر چی آغا دو کارون دی چی تاسی پخپل پروردگار راضی و خوشحال کئی نو آغا داد چی فشہادت ان لا الہ الا اللہ چی تاسی پدی رمضان مبارک کی دیر دیر دا کلمہ شہادت ذکر اکئی چی ذکر شہادت کلمہ شہادت پکی دیر ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ندا کلمہ پکی دیر دیر ویل پدی پویل اسے چل کی گی دا اللہ تعالی رضا اور باندی خاصدی وتستغفرونه او دویم دا چې تاسو پکې استغفار ډیر وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې دا استغفار پکې تاسو ډیر ډیر وایي نو پدې باندې رب کریم تاسو ناراضي شي او خوشاله بشي
او هر چې هغه دوه دي چې تاسو باغې نه بې پروا نه یې چې هغه یو سوال د جنت دی د رمضان مبارک په میاشت کې د جنت ډېر ډېر سوالونه کوي چې الله موږ ته جنت را نصیب کړي ولې چې جنت کې د الله رضا ده او یا الله موږ د دوزخ د اور نه وساتې ولې چې دوزخ د الله د عذاب ځای دی بعض خلک وی خدای نم جنت پکار دی او نم دوزخ پکار دی خبره دا ده چې جنت په غواړي ورته چې نبی له سلام ویلي چې تاسو جنت وغواړئ دا غي وجه دا ده چې په جنت کې د الله رضا ملوي نو چې د الله رضا ملو شي نو جنت بم درته ملو شي او چې جنت درته ملو شي نو د الله رضا بم درته ملو شي خبره پوهیږئ کنه او که چېرې تا ته د الله رضا ملو نشو نو بیا جنت ملاویږي نه ملاویږي کنه نو چې جنت نه بیا وسوي بیا خو دوزخ دی کنه نو دا سوالونه به په رمضان مبارک کې ډیر ډیر کوي چې الله موږ د دوزخ د اور نه پابند کړو موږ د جنت مستحق وګرځوا نو فتسالون الله الجنه وتعوذون به من النار تاسو د الله نه سوال د جنت کوي او د دوزخ نه پناه غواړئ ونیسئ رسول الله مبارک فرمائی بل حدیث مبارک دے کله چې ډومبنه شپه د رمضان مبارک راشي الله تعالی خپل بندگانو ته په نظر د رحمت باندې ګوري کله چې اول شپه شي رب کریم په زرګونو خلق د جهنم نه آزادای او چې کله نهشتم شپه شي 29 رمضان شي نو پټوله روزه کې چې څومره خلک آزاد کړي دغه ټول په دې یو شپه باندې آزادای کله چې د وړوکې اختر شپه راشي ارتجت الملائکة فرشتے راپورته شي په حرکت کې راشي د رب کریم د طرف نه تجلیات شروع شي انوار و فیضات و برکات شروع شي دا اللہ فرشتی اللہ تعالیٰ تفرمائی اے پروردگار عالم دا من سمر مبارک اشپد دا اختر را روان دا سمر خوشحالیانی دی پدی باندت اس اجر ورکے دی امت نبی علیہ السلام تا رب کریم فرمائی یا معشر الملائکہ یوحا الیہم ما جزاء الاجیر اذا وفا عملہ الله تعالی فرشتو ته وی اے فرشتو دا مزدور چې خپل مزدوریو کې نه داغي څه بدله ده چې هغه ته ورکړي شي نو الله پاک دا فرشتي وی یوفا اجره یا الله هغه ته داغه اجر ورکړي شي ولې چې مزدوری کړي دا خواري کړي دا محنت کړي دې د ته دې بدله ورکړي شي نو فیقول الله تعالی اشهدکم انی قد غفرت لهم اے فرشتو زتا سے گوا کوم چې دغه ټول روزدار ته ما بخنه وکړه دا ټول ما وبخل معافی می ورته وکړه دې ته ما بخشش وکړه معزز السامعين رب کریم فرمایلی دی رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم تا وی چاچی او روزدار ته روزمات ورکه د حلال نه او پخپلم روزمات په حلال رزق وک او پښمنیم په حلال رزق وک نو دغه انسان سره دغه انسان باندې فرشتي د رحمت دعاګانې کوي ټول میاشت د رمضان وصافح جبريل او جبريل امین به وسره ستړي مشم په ليله القدر کې دا هغه چا سره چې په حلال کسب فراق ومن صافح جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكسر دموعه او کله چې چا سره جبريل امین عليه السلام په ليله القدر کې ملاقات او ستړي مشيو کې نو دغه انسان سترګې نرم شي زړه نرم شي او د سترګو نه اوخ کې روان شي دا اعتکاف کې چې څومره خلک کنه اغه ته دا علامه ځخم چې کله ناس په نیمه شپه کې او ذکر تلاوت کو جړا د باندې ولګیدا
ته پوه شه چې جبرائیل امین زما خوا کې تیر شو ته پوه شه چې فرشتې ما خوا ته راغلي دي او دغه وخت کې بیا صحیح سوال کوا دغه وخت کې بیا دعا قبلي خدا چې بیدار وته ناست کړه اور وی چې خوب کوي خورې به یوسي شده هغو چې شوګیرې ورته کوي نه شوګیرې ورته ونه کې که نه په اسانه نه میلاویږي اورې که نه شوګیره د شپې په عبادت کې دا ډېر ښه شی ډېر لوی نعمت دی چې رب کریم ته د شپې بیدار ناست دی دې کې ډېر لوی کمال دی یو خو هسې ناسته ده نه چې د الله په عبادت او محبت کې مشغوله او اخته یې نو بیا به د لیلة القدر په شپه باندې تا سره جبرائیل امین علیه السلام ملاقات کوي او ستړي مشي به در سره کوي مصافحه به در سره کوي او بیا به چې کوم دی د هغې اثر دا وي چې ستا بدن به زیګ زیګ شي ستا د سترګو نه به اوښکې روانې شي او بې اختیاره به په ژړا شي او له به دې رانرم شي نو دغه وخت کې بیا سوال او دعا کوه هر دعا چې دې وکړه قبلېږي معززو سامعین دا حدیث اوږد دی حضور فرمایي دا صحابي وایي ما ورته وی یا رسول الله چې موږ سره سنینو سبق کوو په روژهدار باندې چې څه ونخورو نو وی حضور راته وی چې یو موټی خوراک ورکه خیر وی که دا موټی م ني وی یو نوړی ورکه وی که نوړی م ني یو ګوټ پی ورکه ولې چې پی هغه وخت کې خلکو کره ډېر وی که چا سره پی م ني نو بیا وی فشربة من ماء یو ګوټ اوبه وله ورکه چې دا والا خیر دی په دې روژه ماته تاسو چې روژه ماتې ته کښېنئ که نه د موږ خو اول په ځان بسم الله کوو درستې وباسو نه چې تا سره کم ملګري ناست دي په روژه ماتې کم اهل بیت ناست دي نو خیر دی کجوره راواله هغې له ورکوئ دا واله روژه پې ماته هم تاله دا چې ثواب درکړي او که ولی خوله کې ورکړي نو بیا خو نور اجر زیات دی او که کور والا دی او هغه راوالي او خپل بچي له ورکړي چې وایه واله بچی روژه پې ماته یا خاوند له ورکړي چې واله روژه په دې ماته پې ورته ونیسي اوبه ورته ونیسي یا لورې د مثال داسې واله نو هم تا ته الله دا اجر درکړي ته هغه له ورکا به تعالی درکړي نو بس ثواب شو او دا انعامات هم درته میلو شي دا څه چې دی کې ما وویلې دا به درته میلو شي په دې باندې خو چې کله ته ورته دا ورکړي معززو سامعین دا د رب کریم مهرباني ده چې هغه بانې لټوي د خپلو بندگانو د بخشش دپاره بانې ګوري وی رحمت حق بهانه می جوید بهانه می جوید دا الله رحمت بانه غواړي قیمت نه غواړي چې ته وایې چې دا پیسې ورکم نو راضي به شي پیسې په هغې هم راضي کېږي خو لکه بانه درته هغه جوړوي هغه بانه به خپلی هغه طریقه به خپلی هغه کردار به خپلی ما په خطبه کې یو حدیث مبارک تلاوت کړی دی د هغې لفظي معنا درته کوم بیا هغه آخري حدیث ته راځم ولې چې دا تقریبا دویمه جمعه ده د رمضان المبارک د میاشت بیا زمونږ د تراویحو دا ختم چې دی د اتوار په شپه انشاءالله اختتام ته رسیږي تاسو پکې خیر ټول پکې اخلاص کوئ که نه ځان به هم حاضر وي او مال به هم حاضر وي او خوشحالي به هم کوئ ځوانان به جومات کې ښه ډیکوریشن هم کوئ تاسو ته به خوشحالي زیاتېږي ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ مبارک کو فرمائل دا هر حدیث کی حضور ویلی چې کله د ړومبې شپه د رمضان المبارک راشي د جنتونو د اسمانونو دروازې کولوشي ټوله میاشت کولوي د دوزخونو دروازې بند شي او داسې یو بنده نه وي چې هغه د رمضان المبارک په شپه کې په میاشت په شپې باندې نفل منځ ادا کي نفل منځ کې
مگر الله تعالی بدل په دغه نفلی مونږ باندې 2500 نیکه ورکي بكل سجدة په هر یو سجده باندې به 2.5 زره سے 2.5 زره نیکه ول الله پاک لیکي الګا چې 2 رکعات نفل دیو د په یو رکعت کې څو سجدي دي 2 نو په یو رکعت په 2 سجدو ته 5000 نیکه ملاوي څومره نیکه 5000 نیکه ته ملاوي یو بیا چې د 2 سجدي د 2 رکعت نو بیا 10000 نیکه شو څومره ډیر مثال څوک 10000 روپے مفت کې درکې او 2 منټو کې څومره خوشحالي او رب کریم دل په دغه 5 منټم په نه لګیو تعالی په دومره ډیر نیکه درکې ناراستي نه ده پکار دا د لوټ مار میاشته اوکې پکې کار پکې وبنا له یواز نیکه نه اوس ګوره چې محبوب سوی نورم صدر کوي ښا د خدای رحمت د انسان په شان نه دی چې هغه مغه شي درکې نه نورم درکې ټول وایي سبحان الله وبنا له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء رب کریم بدی سړی د پاره یو داسې جنت او محل تیار کی په جنت کې د سرو یاقوتنا چې دغه با شپېته زره دروازې وي هر دروازه باندې به د سرو زرو ګلکاری شوي وي د سرو دروازه به په دې غاړو چوکاټونو باندې به موشح بیاقوتة حمراء د سرو یاقوت ګلکاری به ور باندې شوي وي هلکه چې د یو کور 2 دروازې وي غټې کنه او د دې کور به 100 دروازې وي تاسو وایئ ما څو وي څو به 15000 دروازې به نو دا به څومره غټې دومره ډېرې دروازې به وي نو ډېر لوی محل به تعالی په دغه 2 رکعاتو درکوي په دغه یو سجده باندې او بیا څه وایي فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان او چې کله تر به روزه د رمضان مبارک د میاشتې ونیسي نو رب کریم تا ټول تیر شوي واله ګناهونه وبخي ټول ګناهونه تا ته معاف کړي چې څومره دې کړي دي بخشش واستغفر له كل يوم 70,000 ملك دا 3 انعام یو سجده دی لګولې ده او سکیږي هر ورځ د پاره 18,000 او یا 0 فرشتي د سحر نه تر ماښامه پورې بخنه غواړي څومره لوی رحمت دی د الله تعالی چې د الله تعالی هغه پاک مخلوق فرشتي تعالی بخنه غواړي دا تاسو ملک شړشم کړي دی خدا برکت ته محمد عربی رسول دا دغه خاطر روزه دي ځان لنیولې بخنه د لسو غواړي د الله هغه پاک مخلوق فرشتي د بخنه غواړي یو نه 70,000 فرشتي تعالی بخنه غواړي 70,000 ملک من صلاة الغداة د سحر د مانځنه 19 ماښام نور پرې واته پور او بل سلورم انعام ته ګور وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل او نهار د دې امتی د پاره با په هر یو سجده چې دی کوي په میاشت رمضان کې د شپې او یا د ورځې شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام ویدل با الله په هر سجده باندې داسې ونور کوي په جنت کې چې دا بدون غټونه وي دون غنونه وي دون لوی سوري به وي چې دا غي د سوري تلاندې یو سور په سورلې باندې 500 کال مزل به کوي روان به خدا غي ونی سوري تمر نرسيږي
دومره غټونه به الله ورکوي په جنت کې چې د هغې سوري لاندې به سورلی کې سور سړی ځي او هغه سورې به یې نه ختمي. معززو سامعینو ټلی والا دا د دې امت دپاره رب کریم دا خصوصیت ورکړی دا د دې انعام دی برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ونو ذکر دا عربو کې تاسو به نیت سره څوک پتلی په میلیونو میلیونو به مزلې کیسې به دشتې دي تور تور کاڼي دي غرونه دي اونه پکې نه ښکاري. اوس خو لا بعض حکومت ونه وکړلی یو ځای بل دی اوبو غمونه وله هغه وخت کې به صحابه کرامو چې چېرته شینکي ولیده یو ځل یو صحابي و حضور پاک سره په جهاد کې صحابه روان دي لاره کې یو ځای راغی چې هلته اوبه دي چینه ده او هغې اوبو سره سره بوټي دي شنه شنه واښه شوي دي دا ځای یې داسې شین کړی دی. اصحابي حضور پاک ته یا رسول الله ما ته اجازه وکړه زه به دې شینکي کې پاتې شم دا مې ډېر خوښ دی او بس عبادت به دلته وکړو. حضور پاک وایي نه زما امت دپاره دا اجازت نشته زه جهاد ته روان یم ما سره روزه راځه چې ځو چې لاړ شو زما د امت زیات اجر پدې کې دی چې د کفارو مقابله وشي بیدینی ختم شي کفر ختم شي ظلمونه او بربریت ختم شي. معززو سامعینو صحابه کرامو سوري او دا شین بوټي نو اوس هم چې لاړ شي دا سپلمۍ چې چته شوي سپلمۍ پېژنئ صاحب هغې یې دومره قدر کوي هغه خلک هغې ته هم ځایونه جوړ کړي وي بوټي دي اوس خو یې ډېرې ونې وکرلې خو هغه وخت کې دا شینه نه و د عرفات په میدان کې ونه نه وي ضیاء الحق صاحب چې کله حج ته لاړ نو دا ونې چې دا اوس چې کومې دي دا پکې هغې کرلې وي. زبیده د هارون رشید ښځه وه چې لاړه اوبه نه وې په عرفات خلکو ته د اودس په ډېر تکلیف و هغې د عراق نه یو لوی نیر جاري کو هغه نیر اوس هم نښې شته او هغې کې اوبه روانې کړه او هغه ځای ته اوبو هغه ورسوه هغې نه به خلکو ته اوبه میلاوېدې. اوس خو اساني د حکومت بمبۍ لګولي دي خو هغه هم دومره ګرمي صاحبه چې خوټ کېدلي وي خو خلک هغې باندې اودس چاردام کوي عرفات کې او مینا کې او مزدلفه کې ټایم پوره شوی دی. معززو سامعینو دا د اونو دپاره مې ځکه ووي چې هغلته اونې نه وې نو صحابو چې به چېته ونه ولیده او زیاتې اونې چې به میله وې به د کیکر وې اکثر کیکر څه سوري د دواړو جانو سردار صحابه ورسره دي میدان د غزا نه رالل د جهاد نه راولالل ښه ستړي دي مبارکان اوږې دي تږي دي صحابه وایي مونږ ته حضور وي چې خواره شئ آرام وکړئ ډډه واچوئ وایي مونږ چې داسې کتو وی یوونه و د هغې سورې وي مونږ د دواړو جانو سردار ته پرېښوته د کیکرو نه وه لږه اوچته وه مونږ وی چې زه هغه به دې لاندې ارام وکړي او مونږ داسې واړه واړه کیکرې وې هغې کې لاندې پرېوت د دواړو جانو سردار خپله توره مبارکه هغه ونه کې ځوړنده کا مبارک آرام کوي په خاورو باندې سر ږدي لاندې بستره نشته بالښت نشته توشکه نشته مبارک په خاورو باندې ډډه اچوي ځان ته ځمکه هواروي او سترګې ایله ایله ورځي په دې کې یو کافر راځي او هغه توره دا ونې نه راوباسي راخلي او حضور د پاسه ودرېده دا توره ورته داسې خوځوي د دواړو جانو سردار پرې راویښ شه سترګې مبارکې وغړولې چې ګوري دی ولاړ دی حضور ته وی تا به ما نه څوک بچ کړي اوس توره مې لاس کې ده حضور پاک ورته داسې وکتل ورته وی الله و چې څنګه لفظ الله وویلی په کافر باندې لچ ولګېد زلزل پې راغی د ډېر لچ نه تې توره لاندې خطا شوه حضور پاک توره راواغسته وی تا به ما نه څوک بچ کړي تا به ما نه اوس څوک خلاص کړي هغه ورته وی د الله محبوب پیغمبره
ستا مهربانی او ستا رحمت په ما تا نه بچ کی ستا احسان به ما تا نه بچ کی حضور ورته وی زه معاف مې کړې څه ورته ونه ویلې روایتو کې راځي چې کلمې ورته وویله کلمې ونه ویلې څه قول داسې دی چې کلمې وویله خو ورته وی چې کلمه نه وایم خو زه چې لاړ شم نو خلکو ته به ستا ذکر نه کومه کفارو ته او بس ما پرېږ حضور وی ځه لار د خوشي ده څه روایتو کې راځي چې بې وروستو کلمه وویل راغلی مسلمان شوی دی عرض مې دا کو د ونې په باره کې چې اونې به نه وي صحابه وایي موږ به داسې ګرځېدو په صحرا کې چې داسې چته دی وي چې ورلاندې ډډه واچو معزز سامعینو زموږ وخت پوره دی دا حدیث مبارکه اوږد هم دی دا به انشاءالله بیا درته ووایم دومره طویل هم نه دی خو چونکې ستاسو دا وخت د پوره کېدو په وجه باندې زه په دې باندې اکتفا کوم ځکه چې صرف دې کې ذکر د حورو دی چې الله به جنتي ته حوره ورکوي نو څنګه حورې به وي د هغې لباس په څنګه په روژه باندې حوره ورکوي الله پاک تا ته یو سړي ووایي چې دا یو کار درته حواله کړي چې دا وکړه نو تاله به داسې ښکلې ښځه درکوم ګوره مجنون د فرهاد شیرینۍ قصه به مو اورېدلي که نه داسې رښتیا ده هغه فرهاد ته یې ویلې چې دا مخامخ غر سورې کا نو تا ته به شیرینۍ په نکاح کې میلو شي نو فرهاد لاړه نو غر ته انخت نو صاحب څومره کلک او غټ غرو د صرف یو مجازي ښځې دپاره ثابت غر سورې که نو ګوره هغه غر سورې کوي او تا ته د حضور علیه السلام په خوله باندې رب کریم وی روژه ونیسه نو تاله به داسې حوره درکوم د هغې صفت بیا تاسو ته بلې جمعې ته وکړم صحیح ده که نه دې جمعه کې ورته لږ نوافل ډېر وکړئ استغفار ډېر ووایئ توبې ورته وباسئ درود ووایئ تلاوتونه ووایئ انشاءالله دا ټولې مزې د حضور د برکته به خدای موږ او تاسو ته راکوي که خیر انشاءالله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین